الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. خجي زمونږه مرکبات ناقصه سبق شروع دی او په مرکبات ناقصه کې مونږه څلور وانه مرکبات پوره کړل. اما چې تاسو ته ویلو چې مونږ په دې کورس کې کم اوله حصه کې کم مرکبات ناقصه وایو هغه څلور مونږ پوره کړل. نور خدا مرکب توصیف دغه دی پکې، مرکب مناصرف دی پکې، څنګه دی پکې مرکب بنایی دی پکې، مرکب مناصرف دی، مرکب توصیفي دی، دغه دی صوتی دی پکې کنه. نو دا تقریبا اوه جوړیږي. نو دغه چې دي مونږ پکې څلور وي، دا څلور ډېر لازمي دي په قرآن، حدیث، فقه، عربي، په دې ډېر زیات پکې دا څلور استعمال دي. دا نور درې پکې ډېر کم استعمال دي. نو هغه څلور وانه زمونږ پوره شو. اول نمبر په مرکبات ناقصو کې مرکب اشاري و، ٹھیک شو جی. د هغې اول حصې ته اسم اشاره وی او دویم حصې ته مشار الیه وی. دویم نمبر پکې مونږ زده کو مرکب توصیفي، اول حصې ته موصوف وی، دویم حصې ته صفت وی. او دریم نمبر هم پکې مرکب اضافي زده کو چې اول حصې ته اسم د اول حصې ته مضاف وی، دویم ته مضاف الیه وی. او بیا په دې کې مونږ د مضاف الیه نه مرکب اضافي د دې مونږ هغه اسانه مې زده کړه، پیچیدم بیا زده کو، دوه درې مضاف مضاف الیه مضاف مضاف الیه داسې مې زده کړه. بیا مضاف ورله اسم کو، مضاف الیه ورله بیا دغه را ضمیر راواغستو، یادم شي کتابو زیدن، کتابو زیدن دی، د زید په ځای باندې ما بیا ورله دغه راواغستو، ضمیر راواغستو. نو کتابو هو، کتابو هما، کتابو هم. نو دغه ضمایر سره مونږ استعمال کو. اوس څلورم نمبر پکې مونږ پوره کو بله ورځ مرکب جاری د حرف جر او د مجرور د دې مجموعې ته مرکب جاری وایي. او دا چې ډېر زیات استعمال دی په قرآن کې. د ټولو نه زیات پکې مرکب اضافي دا چې کوم دغه دی که نه مرکب اضافي د دې ډېر زیات استعمال دی. او بیا پکې دا مرکب جاری دی. نو مرکب جاری کې مونږ دواړه حصې ویلې، اولم حرف جر د اسم سره ولګو، بیا هم دغه حرف جر راواغستو او ضمایرو سره مو لګو. ما تاسو بله ورځ چې کوم ضمایرو سره حروف جاره دا څه حروف جاره ټول نه لږ څو دي دا مې درته ولګول. من شو او با جاره شوه، فی شو، علا شو، الا شو، عن شو، دا او لام جاره شو. دا یو تقریبا شپږ دي که اووه دي، دا حروف د اسماء ضمایرو سره ولګول. نن به انشاءالله یو نوی سبق پکې وایو. که تاسو ته یاد شي مونږه د معرفې 15 قسمونه ویلي و، تاسو ته ما یو خبره کړې وه چې دا نور به داسې موقع راځي مونږ به پکې هغه وایو، ٹھیک شوه. نو هغې کې یو نن مرکب دغه دی جي ندا، حرف ندا، ٹھیک شوه. معرفه بندا، دا د هغې دغه د معرفې چې کوم 15 قسمونه مونږ ویلي وی، اسم علم هم ویلی و، اسم ضمیر هم ویلی و، اسم اشاره، اسم موصول او معرب باللام دا هم ویلی و که نه. او یو پکې به انشاءالله نن وایو حرف ندا، د هغې ته وایي معرفه بندا، معرفه بندا ورته وایي. نو موږ به صرف نن حرف ندا وایو، حرف ندا. او یو به تی استعمالو، حروف ندا ډیر دي خو نن به تی صرف یو حرف ندا استعمالو. ندا، ندا، ندا څه ته وایي جي؟ تاسو ته یاد شي نو مونږ وایو اے الله، اے الله زما دا کار وکړي. یا چا یو زه طالب ته آواز کوم اے طالبه، اے طالبه، ٹھیک شوه. یا زه یو ملګري ته آواز کوم اے زید، ٹھیک شوه. نو دا اے نه دی جي په عربۍ کې، د عربۍ کې د اے لپاره یا راځي او زه یا الله که نه. نو دا یا دا اے الله زه ویم، اوس د اے په ځای باندې یا مې ولګوه، الله په خپل ځای ولګوه یا الله. نو د یا ته حرف ندا وی، حرف ندا، ٹھیک شوه. او دا الله چې دی چاته چې مونږ آواز کوو، چاته چې آواز کېږي هغه ته منادا وی، منادا.
دال باندې کړه زبر دی. منادا منادی نه منادا. نو ندا منادا ندا منادا ندا منادا هغه یا لفظ نه هغه ته ندا وای. دا حروف ندا ډیر دی بیا به ان شاء الله په ځای په ځای راځي. نو دا اسم نه دی دا یا نه دی یا دا چې کوم اسم نه مخکې ولګي نو هغه معرفه شي. ٹھیک شو جی. نو یا حرف ندا چې دی دا د الله نه مخکې ولګي نو الله مخکې نه معرفه دی اسم علم دی. ٹھیک شو. خو یا ته مخکې ولګي نو یا الله. ٹھیک شو. دغه شان مونږه وایو یا زید اصل کې زیدون 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 دی یام ته مخکې ولګوله نو دا یا حرف ندا دا ډېر د توجه لایق دی جی. یا حرف ندا دا زیدون نه دی زیدون د دې زیدون نه دا تنوین ختموي. ٹھیک شو. که ستاسو یاد شي که نه ما تاسو ته ویلي چې په کوم اسم باندې تنوین وي او په هغه اسم باندې موږ الف لام ولګو نه تنوین ختموي. یو خو الف لام سره تنوین ختمېدو که نه یو حرف ندا یا سره دې سره تنوین ختمېږي. محمودن دی محمود محمودن یا حرف ندا ته ولګوه محمودو شو یا محمودو. ٹھیک شو. حامدن دی حامدن یا حرف ندا ته مخکې ولګوه یا حامدو. ٹھیک شو جی. نو دې ځای کې به اوس موږ یو خبره په دې کې ولیکو. یا جمع مفرد. مفرد مطلب واحد اسم مفرد. ٹھیک شو. یا جمع مفرد مثلا یا زیدو تنوین ختم کو کنا زیدون نہیں تنوین ختم کو. یا محمود محمودو محمودونو یا د وجې نه دی هغه تنوین ختم شو. نو ګوره دی یا هغه اسم دا خو مخکې نه په خپله اسم علم دی دغه معرفه دی خو د یا ته هغه تنوین هم ختم کو. ٹھیک شوه. ښه. یا حامدو. ٹھیک شوه. حامدون دی یا د وجې نه تنوین ختم شو. ٹھیک شوه. نو یو مفرد اسم شو د یا نه پس مفرد ولګي نو د یا ته حرف ندا وای هغه مفرد اسم ته څه وای منادا. یا حرف ندا محمود منادا یا حرف ندا زید منادا یا حرف ندا حامد منادا. ٹھیک شو جی. ها یا ګورئ داسې اوسه قرآن کې مستره الله پاک اور ته آواز کوي یا نارو یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراهیم. یادم شي اصل کې نارن نارن ته وګورئ تسلا نارن نارن تنوین پشته کنه او دا نارون هم راځي نارون خو چې یا ته مخکې لګېدلی دی نو هغه نارون نه هغه تنوین ختم کړی. یا نارو اوس دا نار دلته کې معرفه شو اصل کې نارون دی نارون او یا د وجې نه دلته دا نار معرفه شو. اوس پې پوه شئ که نه. یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراهیم. ٹھیک شو. قرآن کې الله پاک یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا یا اخت دغه نه هغه نه وایو هغه مخکې را روان دی هغه په ژبه راغی. یا آدمو یا آدمو. ٹھیک شو. یا زکریا یا یحیی یا عیسی یا موسی دا یا حرف ندا او دا بل اسم چې ورسره یې هغه منادا. پرې پوه شوې که نه. اوس مخکې ګورئ جی. یا جمع الف لام والا مذکر الف لام والا مذکر اسم. الف لام والا مذکر اسم. دلته ګوره دی محمود سره به زه دلته یو بل اسم ولګوم معرف نکره کې به ولګوم ولدن دی ولدن. ٹھیک شو. زه ورته یم یا ولدو ولدو ولدونو خو د یا د وجې نه تنوین ختم شو یا ولدو مې وي که نه.
اوس ګورئ جی دلته کې وایي چې یا دې مو لګو او د هغې یا نه پس یو اسم دی خو په شروع کې الف لام دی په شروع کې الف لام دی معرفه دی په الف لام سره معرفه شوی دی او د یا نه پس هغه الف لام والا او مذکر دی مذکر نو د دې یا او دغه الف لام والا مذکر اسم په منځ کې به ایها راځي ٹھیک شو لکه مثلا ګوره یا ولدو دی کنه زه به ووایم یا مې ولګو او الولدو به کم الف لام والا مذکر شو الولدو نو داسې نشي ویلی کېدی یلولدو نه د دې په منځ کې د دې دواړو د جوړ دپاره ایها راوړلی کېږي یا ایها الولدو دا ایو نه دی جی دا ایو دا صرف د دې جوړ دپاره راځي نور د دې معنی نه کېږي ښه د دې یا حرف ندا معنی به کېږي او الولدو معنی کېږي او د دې بیا چې موږ وایو داسې نو یا حرف ندا الولدو منادا د ایها پکې هسې په منځ کې راځي څنګه چې پرون ما تاسو ته بله ورځ ویلي وې نون وقایه چې پکې په منځ کې راغی نو موږ خو د هغه نون وقایه معنی نه کوله که نه موږ خو به د هغه اسم د حرف جر معنی کوله او د هغه اسم چې ضمیر باندې به چې کوم داخل شو د هغه معنی به هم کوله ٹھیک شوه د نون وقایه معنی پکې چا کوله نه هم کوله دغه شان د دې ایها معنی هم پکې نه کېږي خو دا صرف د دې یا او الف لام والا مذکر اسم په منځ کې جوړ دپاره راځي د دې دواړو خپلو کې نه جوړېږي چې تر څو په منځ کې دا ایها نه راغلی نو د دې معنی به داسې کېږي یا ایها الولدو ای هلکه ٹھیک شوه قرآن کې الله پاک یا او دې نه پس النبیو دی النبیو نو دا وګورئ یا دی او بیا د الف لام والا مذکر اسم دی خیال هم دی نو په منځ کې به ایها راځي که نه شاباس نو ایها یا باندې به کله زبر شي او دا حمزه به چې دی دا یا سره ولګي ایها النبیو شته قرآن کې که نه یا ایها النبیو یا ایها الناس یا دی او الناس دی د یا حرف ندا او د الف لام والا اسم په منځ کې نه جوړېږي یو بل څه نه لګي په منځ کې هغه روغې والا دغه راشي هغه جرګیز راشي نو دا یا پکې دا ایها نه دی دا پکې هغه جرګیز دی نو یا ایها الناس یا ایها المزمل یا ایها الذین آمنوا یا ایها المدثر یا ایها الرسول یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک دیکھ شو یا ایتو هغه مؤنث دی هغې له راځو جي هغې له اوس راځو انشاءالله دغه ډېر ښکلی پوینټ دغه زما ذهن کې نه و راته رایاد شو ٹھیک شو جی نو کله چې یا او هغې سره الف لام والا مذکر اسم وي نو د هغه یا حرف ندا او د هغه الف لام والا مذکر اسم په منځ کې به ایها راځي یا او د الف لام والا مذکر اسم په منځ کې به څه راځي ایها خو دا ایها معنی نه کېږي ښه د دې مونږ څنګه وایو یا حرف ندا او نبی چې دی دا منادا دا ایها پکې مونږ څه ووي اسم پکې رانغی دا غریبه سي په منځ کې بانډه شو د مذکر پہچان دی ها دا د مذکر پہچان دی شاباس د مذکر پہچان دی او دا خو هغه یا چې دی دا نه فی الحال خو دا نه کوو که نه انشاءالله دغه په خپل ځای را روان دی یا حرف ندا د ادعو قایم مقام دی که نه نو ادعو فعل فاعل دی ٹھیک شو نو هغه خیر بیا را روان دي انشاءالله خو دا یا حرف ندا دی او چې د مذکر اسم الف لام والا راشي نو ګوره دلته الف لام پې نشته زید باندې الف لام شته نو موږ پکې ایها نه دی راوستی دا ایها ضرورت پکې نشته او دلته کې د اسم باندې الف لام دی او د هغه نه مخکې یا حرف ندا لګېدلی نو د دې دوانو یو بل څه د الف لام او د یا حرف ندا خپلو کې نه جوړېږي نو ایها پکې دغه راشي هغه روغې والا راشي د دې دوانو روغو کې ٹھیک شوه دغه شان دی اوس ګورئ جي یا حرف ندا او جمع
الف لام والا مؤنث اسم، الف لام والا مؤنث څنګه وختي ماستر سی وی نفس نه دی، نفس که تاسو ته یاد شي نو دا ما تاسو ته ویلي مؤنث سماعي دی. ٹھیک شوه؟ نو نفس نه مخکې ګوره یا حرف ندا ولګېدو او النفس نه دی، نفس دا نفس باندې الف لام ولګوه، نفس نو بیا به ایو نه راځي جی چې کله یا حرف ندای او د هغه نه پس الف لام والا مؤنث اسم وي نو د هغه د الف لام والا مؤنث اسم او د یا په منځ کې به ایتها راشي، ایتها د مذکر الف لام والا اسم او دغه په منځ کې نه د یا د دې په منځ کې به ایها راځي او د مؤنث او د یا په منځ کې به ایتها راځي. ٹھیک شوه؟ نو دلته به راشي ایتها یا ایتها النفس یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی. ٹھیک شو جی؟ یا ایتها النفس راغی. خواہ بل داسې مثال کې چاته یاد وي د یا حرف ندا او د الف لام والا مؤنث اسم په منځ کې به ایتها راځي. دوه درې مثالونه لیکل لازمي دي جی ځکه دې سره ډېره فایده کېږي. نو ما ته داسې ذهن ته نه راځي. یا حرف ندا او البنت به ورسره واخلو، البنت نو ګوره دا بنت مؤنث دی که نه نو د دې یا حرف ندا او د البنت په منځ کې به ایتها راشي، یا ایتها البنت. ٹھیک شو جی؟ نو دا یاد وساتئ جی د یا او د الف لام والا مذکر اسم په منځ کې به ایها راځي او د یا او الف لام والا مؤنث اسم په منځ کې به ایتها راځي. ٹھیک شو جی؟ دا خبره به یاد جی. ها اوس یو بل ترازی جی دا بوران کړو. د یا حرف ندا جمع مضاف، دا یا حرف ندا چې د مضاف نه مخکې ولګي، مضاف الیه نه، مضاف الیه خو وروسته دی کنه، د مضاف نه مخکې ولګي نو بیا څه تبدیلي راځي. ګورئ ورته دا عبدالله دی کنه، عبدالله، عبد مضاف الله مضاف الیه. ٹھیک شو؟ خا غلام زید، غلام مضاف زید مضاف الیه. نو هر کله چې یا حرف ندا د مضاف نه مخکې ولګي که نه، مضاف نه مخکې نو دا مضاف باندې چې کوم هغه ضمه وي هغه به فتحه کي، هغه به حالت نصب ته کي. نو یا عبد الله، عبد الله بیا نشو ویلی، عبد الله. ٹھیک شو؟ یا غلام زیدن، یا غلام زیدن نو هغه مضاف به حالت نصب ته اړی، مضاف به څه کوي؟ حالت نصب ته به اړی. نه نه تنوین هم په مضاف الیه باندې، مضاف الیه سره داسې کار نشته. هلته کې وګورئ یا جمع مضاف، مضاف سره کار دی جی. نو یا غلام زیدن، دا غلامه، دا به غلامه به غلامه شي. ګورئ جی رسول الله دی کنه، رسول الله، شاباس. نو یا د وجه به دا رسول مضاف نه دی، دا به رسوله شي، یا رسول الله.
په دې ورسېږي جي ښه مخکې ورپسې ګورئ جي یا نه ګورئ رب العالمین نو ګورئ چې څوک دعا کوي یا رب العالمین یا که بیا څوک د یا نه پس هم رب ووایي غلطي ووایي ٹھیک شوه نو دا به څنګه وایو یا رب ال به وایو رب ال به نه وایو ځکه د مضاف نه مخکې چې یا ولګي نو هغه مضاف حالت نصب ته اړوي مضاف نه مخکې چې یا حرف ندا ولګي هغه مضاف په نصب ته اړوي ٹھیک شوه نو یا رب العالمین یا رب العالمین به نه وایو یا ارحم الراحمین یا ارحمو نشي ویلی ارحم مضاف دی ارحم مضاف دی راحمین چې دی جی ارحمر وای ارحمر غلط وای جی د مضاف نه مخکې چې کله یا ولګي د مضاف په حالت نصب تاړی نو دا به وایي یا ارحم الراحمین به وایي یا ذل قوه ذل بیا نشي ویلی یا ذل قوة المتین شاباس ٹھیک شو ها یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات نشي ویلی یا رافع الدرجات یا حرف ندا رافع مضاف او الدرجات مضاف الیه اوس داسې ګورئ څونه ته یادېږي ها ګورئ جی بس مضاف نه مخکې چې ولګي نو نه 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 اخو مضاف نه دی کنه حنان خو مضاف نه دی کنه هر کله چې دا حنان مضاف شو کنه نو بیا به مضاف له نسب ورکوي یا حنانو یا منانو هغه خو ځان لدی کنه حنان ځان لري هغه سره دغه نشته مخکې ورسره مضاف الیه نشته هغه مفرد اسم دی مفرد کې راغی نو ما تاسو ته وختي وي چې یا حرف ندا جمع مفرد نو مفرد نه دی مفرد نه مخکې چې یا ولګي نو که په هغه مفرد باندې تنوین وي تنوین به ترې ختموي او یا چې د الف لام والا مذکر اسم نه مخکې ولګي نو د دې دواړو په منځ کې به ایها راځي چې یا د مؤنث الف لام والا مؤنث اسم د یا او د الف لام والا مؤنث اسم په منځ کې به ایتها راځي او یا چې کله د مضاف نه مخکې ولګي نو مضاف نسب ورکوي اوس هم ذهن بیکار وبولي یا شافعه به وي ټیک شوه او که نه د یا د وجې دا شافعو نه دی دا به شافعه وي ذل جلال به وي ذل جلال به نه وي د یا د وجې او شافیه دی ټیک شوه نو یا له به بیا نسب ورکوي شافیو به نه وي ٹھیک شوه نو یا چې کلم د مضاف نه مخکې ولګي نو یا به چې ربنا دی که نه رب مضاف شو او نا مضاف الیه چې کله د ده نه مخکې یا ولګي نو بیا به ربنا وي یا ربنا نو دا به حالت نصب کې وي یا ربنا ٹھیک شوه او کنه رب مضاف ته نا مضاف الیه نا ضمیر مضاف الیه نو ګوره دا رب مضاف ته یا ضمیر مضاف الیه دی ٹھیک شوه او د دې ربنا چې مخکې یا ولګي نو رب به بیا وي یا ربنا ٹھیک شوه ګوره جی قرآن کې وختي هغه مولي صاحب هم خبره وکړه که نه جی د څنګه هغه ما ته مثال راکولو که نه یا اختو هارونه دی اختو مضاف دی اختو مضاف هارون حالت جر کې دی خو غیر منصرف دی جر نه زیر نه قبلی نو اختو مضاف هارون مضاف الیه اختو مضاف هارون مضاف الیه د دې اختو نه مخکې یا ولګوه قرآن کې دی که نه یا اخته هارون ٹھیک شوه نو اختو نه څه شو اخته یاد شو جی جی برابر شو جی ښه اوس درته یو بل پکې مثال ښیم جی تاسو به حیران به شئ ورته چې یار
دا خو مخکې مونږ ښه ډېر هم ویلي دي خو چې دا ولې داسې شوی دی نو انشاءالله اوس هغه جوړو ښه عرب نه دي جي عرب وای که نه وای یا ربي ای زما ربه رب مضاف دی یا مضاف الیه نو یا ضمیر مضاف الیه دی او یا ضمیر متکلم هغه ده که نه او ما تاسو ته ویلي متکلم چې دی دا دغه ځان نه مخکې پیش نه مني هغه ځان نه وروستو زیر کوي نو دا ربو چې دی هغه یې ربي کو د یا د وجې نه ربي شو نو یا ربي شو که نه یا ربي نو یا حرف ندام ته مخکې ولګل یا ربي نو موږ خو د عرب بیا یو بل کار کوي دا رب نه دی رب ته خو بار بار خلک آواز کوي که نه رب الله نه هر څه خلک غواړي که نه نو بار بار رب ته آواز کوي یا ربي یا ربي یا ربي نو دا عرب داسې کوي که نه چې هغې ته دا یا حرف ندا حذف کړي معنا کې به هم کوي معنا به هم د هغې کې نو بیا ربي پاتې شو نو د ډېر زیات استعمال د وجې نه بیا دا یا متکلم هم دی غیبه کي خو معنا به د هغې هم کوي جي نو څه به شي صرف ربي پاتې شو نو د ربي معنا ده ای زما ربه د یا حرف ندا معنا ده ای که نه او د یا متکلم معنا ده زما او د رب معنا د رب نو معنا به د ربي معنا به هماغه کې عرب د ډېر د کثرت استعمال د وجې نه د کثرت استعمال د وجې نه یا ندام ختم کی محذوف کی او حذف کی او دا یا متکلم هم حذف کی نو ربي پاتې شو نه قرآن کې به تاسو کتلی ربي جعلني اجعلني ربي جعلني نه ربي جعلني ربا زما جوړ کی داسې خو معنا نه کوو که نه د دې معنا به مونږ کوو ای زما ربا ٹھیک شوه ای زما ربا ته زما جوړ کې زه چې مقیم الصلاة ومن ذریتی ته ما جوړ کې او زما بچي منځګزاره جوړ کې ربنا دا ربنا نه دی جی ربنا اصل کې دی یا دا دی ربنا دی ربنا دی ٹھیک شوه دا رب نه دی د رب دا پیش نه دی زما دا صرف یا نصب کولی شي نو یا شو دلته ٹھیک شوه نو دا ربنا به څه شي ربنا شو عرب د ډېر کثرت استعمال د وجې دا یا حذف کی نو ربنا دی ٹھیک شوه نو اوس به مونږه ربنا وتقبل دعا هلته خو یا ربنا وتقبل دعا نشته که نه نو معنا به هم د یا کې پکې ځکه یا د کثرت استعمال د وجې دی حذف کړی دی نو ربنا وتقبل دعا ذهن کار وکړو اوس تا ته به د دې مضاف باندې چې دا نصب کې دی دا مضاف نو دا د یا ندا طرف ته اشاره کوي چې ما نه مخکې یا محذوف ده یا ندا محذوف ده نو ځکه په ما باندې دغه دی جي نصب دی اصل کې راځي ربنا راځي خو چې یا حرف ندا ته مخکې ولګي ربنا شو ٹھیک شوه او دا یا چې حذف هم شي نو بیا هم ربنا پاتې شو نو قرآن کې داسې شته دی ربنا وتقبل دعا نه ربنا وتقبل دعا رب مضاف شو او نه مضاف الیه او دا پر مضاف باندې دا نصب ولې شو د چا د وجې شو د یا حرف ندا محذوف د وجې نه حذف ته صرف ذهن کار وکړو جی دا د تخفیف د پاره دی حذف کی جی دا ربی نه دی یا ربی د یا ربی د پاره د تخفیف د پاره سپکوالی د پاره لکه دا بیا ډېر ثقیل شو عرب ثقیل استعمالی نه ای خو چې څومره اسانتیا وي او نن سبا ورشه عربو له هغوی به داسې عربي وایي والله هسې دوه ټکي کې به درله پوره دریاب را بندوي په دوو ټکو کې ها نو داسې ده چې دې ته انشاءالله توجه وکړو او په دې لږ غونته کې بار بار لږ مشق وکړو نو انشاءالله دا به ډېر پاخه یاد شي یو نظر ورته بیا وګورئ جي او هغه بني اسرائیل باندې خو پوه شوي یا خو هم درته مخکې ویلي یا بني اسرائیل نو دا اصل کې بنونه مضاف دی دا بنونه دی دا بنی نه دی اصل کې دا بنونه دی بنونه په دې باندې لږ ځان پوه کړئ جي دا لږ اهم دی چې دې کې یا د وجې نه څه تبدیلیانې راغلي دي هغې ته لږ وګورئ جي ما خو تاسو ته وي یا څه کوي مضاف سره
حالت نسب ته اړای یا مضاف څه کوي نسب ته کوي ٹھیک شو نو اوس ګورئ اصل کې بنون د ابن جمع راځي بنون راځي ٹھیک شو بنون جمع شو او اسرائیل چې کنه دا د یعقوب علیه السلام لقب دی دا ایل الله ته وایي اسراء عبد ته وایي عبد الله نو ایل په عبرانی ژبه کې الله ته وایي او اسراء چې دا دغه ته وایي عبد ته وایي ٹھیک شو نو عبد الله نو هغه به ډېر زیات د الله عبادت کولو شپه او ورځ داسې عبادت به کولو چې هغه د سترګو نظر هم پکې یوسف یو خو د یوسف علیه السلام غم او یو شپه ورځ به د الله په عبادت کې نو هغه نظر یې ختم شو نو هغه ته لقب اسرائیل میلاو شو اسراء عبد ته وایي او ایل الله ته وایي په عبرانی ژبه کې اسرائیل معنی د عبدالله ٹھیک شو نو په قرآن کې چې دی که نه دا اسرائیل دا دغه نه دی الله پاک چې کله دی بني اسرائیلو ته خطاب کوي که نه نو الله پاک بیا وایي یا بني اسرائیل نو دا بنونه نه دی بنونه دا چې کله مونږ دا بنونه مضاف کو که نه بنونه جمع دی که نه ابن ٹھیک شو او اسرائیل ولا مضافله را واخله نو که تاسو ته یاد شي که نه جي یو خو پر اسرائیل باندې دا اسرائیل غیر منصرف دی عجما ورته وایي عجما اما تاسو ویل غیر عربي یو پکې هغه ویلیامو او یو اسرائیلو یاد شو نو د باندې مضافله دی که نه مضافله باندې حالت لکه حالت جر کې وي زیر پې راځي په ده باندې زیر نه راځي زبر راځي ځکه غیر منصرف دی غیر منصرف زیر نه قبلی نو بنونه اسرائیل شو که یادم وي که نه نو ما تاسو ته د مضاف قواعد ویلو چې مضاف الف لام نه قبلی تنوین نه قبلی د تثنی جمع نه قبلی او د جمع نون د تثنی نون نه قبلی او د جمع نون نه قبلی یادم شي نو ګوره دا د جمع نون پکې دی که نه نو چې کله دا مونږ مضاف کو دا نون به حذف شي نو بنو اسرائیل شو بنو دا بنو اصل کې بنونه دی بنونه نو دا نون ته ختم شو نون ته ختم شو که نه نو بنو اسرائیل شو اوس د دې بنو نه پس مخکې چې یا ولګي یا حرف ندا دا بنونه نه دی دا بنونه زه دلته پوره لیکم بنونه حالت رفع کې به بنونه وي حالت نصب کې به بنینه وي حالت نصب کې به بنینه وي حالت جر کې به بنینه وي نو زه د بنونه نصب او جر اخلم نو دا بس زه څه وایم بنینا دا حالت نصب هم شو حالت جر هم شو نو زه دا حالت نصب کې دا بنونه چې دی زه حالت نصب کې علمه نو یا ته مخکې ولګوه یا مې ته ولګوئ یا بنینه شو یا بنینا دا بنینا نه دی بنینا دا زه اوس مضاف کوم بنینا خو جمع دی که نه بنینا دا جمع دی د بنونه نصب دی ٹھیک شو او اسرائیل ورله مضافله را واخله اسرائیلی ځکه نشو ویلی چې غیر منصرف دی ٹھیک شو نو ګورئ بنینا اسرائیل نو ما خو تاسو ته ویلو که نه چې په ده باندې په دې بنینه باندې د جمع نون نه راځي په مضاف باندې که نه او دا دا اصل کې بنونه دی بنونه اسرائیل نو یا ته مخکې ولګي نو بنینه شو او چې کله ما تاسو ته ویلو په مضاف د جمع نون نه راځي نو دا نون به ته ختم کو نو چې نون هم ته ختم کو نو دوه نقطو والا یا پاتې شوه او دوه نقطو والا یا همیشه په آخره کې نشي راتلی نو چې هغه آخره کې راشي که نه نو بیا به دا اوږده یا کو نو یا بنی اسرائیل دا یا بنی اسرائیل اصل کې څنګه و یا بنون اسرائیل اصل کې و بنونه دا بنی چې دی که نه دا بنونه دی نو ګوره دا بنونه چې دی دا د ابن جمع ده او د بنونه نصب او جر چې دی بنینه راځي ٹھیک شو او دا بنونه چې ما سره مضاف کېږي نو د ده به دا نون ختمیږي که دا بنینه ما سره مضاف کېږي د ده نون به ختمیږي نو بنونه نه مخکې چې کله یا حرف ندا ولګېده نو دا بنونه مضاف چې دی دا بنینه شو او دا چې ما سره مضاف شو نو په مضاف باندې بیا د تثنیه او د جمع نون نه راځي نو یا بنی شو او اسرائیل په خپل ځای پاتې شو نو یا بنی اسرائیل اوس پې ځای انکار وکړو بنی حالت نصب شو
د یا حرف ندا د وجې نه. ٹھیک شو؟ اوس به پوه شوې. نو دا زمونږ نن صرف نننی سبق و. سبا نه به انشاءالله العزیز دا مرکبات ناقصه نه دي، مرکبات ناقصه دا یاد وساتئ. دا